السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمو، یو مستند معلومات د سره شریکوم او ویډیو تر اخره پورې وګورئ. تاسو ته پته شته چې شیطان د دې خپل دومره طاقت باوجود یو څو ځایونو کې دومره په چغو باندې جړلې دي چې د هغې انتها نه وه. شیطان په کومو ځایونو کې او د څه د وجې نه دومره زیات جړلې دي، سره د دې نه چې الله جل جلاله شیطان له دومره یو پاور، یو طاقت ورکړی دی چې متفقون علیه حدیث مبارکه دی. سنن ابو داود کې امام ابو داود ذکر کړی دی په کتاب السنت کې. انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي چې نبی رسول الله فرمایي شیطان د انسان په دې بدن کې د وینې په شان طاقت لري. د وینې په شان څنګه چې د انسان په دې بدن کې دا وینه چلیږي، دغه رنګه شیطان په دې کې تصرف کوي. ان الشیطان یجری مجرى الدم فی بنی آدم. په بنی آدم په دې ټول اندام کې شیطان د وینې په شان چلن کولی شي. دومره تصرف او دومره قدرت او د دومره پاور باوجود شیطان په څلورو ځایونو کې ډیر زیات جړلی دی. چې کوم روایت ذکر کوم دا د علامه ابن تیمیه شاګرد حافظ ابن کثیر په خپل کتاب البدایه والنهایه چې کوم د بیروت چاپ ته پاغي کې په دویم جلد 266-67 صفحه کې حافظ ابن کثیر ذکر کوي سن متوفات 774 هجری چې وای ان ابلیس لعنه الله 4 رنات. ابلیس د دې دومره قدرت او د دې دومره پاور باوجود څلور ځایونو کې ډیر انتهایی جړلې دي. اول نمبر زی پای کې کم یو دی وای حين لعنا، کله چې په دې شیطان باندې الله جل جلاله لعنت وي چې وان علیک اللعنه الى یوم الدین، پتا باندې تر قیامت پورې لعنت. نو شیطان ډیر زیات وجړل چې ما خو دومره عبادتونه کړي دي، ما ډیر زیات کوششونه کړي دي او نن د آدم علیه السلام د وجنا په ما باندې لعنت وکړه شو. دویم نمبر وحین اهبط، کله چې خدای پاک وته فرمایل چې فهبط منها فانک رجیم، د دې جنت نه کوز شه. نو دغه جنت نه په دې کوزیدو باندې شیطان ډیر زیات وجړل. او دریم نمبر وحین اولید رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې کله رسول الله مبارک دنیا ته تشریف آوری وکړه، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم میلاد وشو، نو د نبی رسول الله په ولادت باندې شیطان ډیر زیات وجړل. هغه د جهالت تیاری به اوس ختم شي، د حضور مبارک پر راتلو باندې په میلاد باندې په دغه ولادت باندې برنا خورشي. نو د نبی رسول الله میلاد چې شو، میلاد د عربی لفظ دی، د دې معنی د پیدایش. چې کله میلاد النبی معنی دا پیدایش د نبی علیہ السلام، چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدا شو نو شیطان ډیر زیات وجړل، انتهایی خپه شو شیطان. او د شیطان نه علاوه تمام کائنات تر دې پورې چې په د یو دریاب میانو بل دریاب میانو لا مبارکي ورکړه، خوشحالي په مناو کړه. د شیطان په دغه ولادت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ډیر سخت خپه شو، ډیر زیات وجړل انتهایی. او څلورم نمبر زیاده دی وحین انزلت الفاتحه، چې کله سوره فاتحه نازله شو نو شیطان ډیر زیات وجړل. نبی رسول الله فرمایي سوره الفاتحه دومره لوی فضیلت ته د هر بیماری سیوا د مرګ نه، مجموع الزوائد کې دا حدیث موجود دی، امام حسمی ذکر کړی دی چې سیوا د مرګ نه د هر بیماری د پاره سوره الفاتحه دا صورت دا ولا شفا ده. چې دا صورت زمانه مخکې نه په تورات کې، نه په انجیل کې، نه په زبور کې، دا صورت الله جل جلاله مالا تحفه را کړی ده. نو ډیر لوی فضایل دغه سورۃ فاتحه بیان شوي دي. کله چې سورۃ فاتحه دا نازل شو شیطان وجړل. نو ګورئ معززینو څلورو ځایونو کې شیطان او نورم داسې محدثینو ذکر کړی دي چې یوم فتح مکه ته چې کله مکه مکرمه فتح شو شیطان وجړل. او دا څلور ځایونه البدایه والنهایه کې حافظ ابن کثیر صاحب ذکر کړی دي چې کله په د باندې لعنت وکړی شو. او دویم نمبر چې کله دا شیطان د باندې خدای پاک وته چې جنت ته کوشا. دریم نمبر حين اولید رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا شو. څلورم چې کله سورۃ فاتحه دا نازل شو شیطان وجړل.